بالکل چې د محکمه واپډا لکه یو طرف ته عوام فریاد کوي نو محکمه واپډا اهلکار په خپله هم فریادي جوړ شوي دا وخت راسره د یونین غړی چې دی بخ محمد خان موجود دی. بخ محمد خان صاحب نن چې ستاسو احتجاج و دا په څه حواله و؟ له اوله خو سهیل باچا ستاسو ډېره شکریا ډېره مننه. زمونږ احتجاج داسې دی چې کوم د ګرمۍ چې کوم دا نوی لهر شروع شوی دی نو د دې ګرمۍ سره سره زمونږ سیسټم هم اوورلوډ دی او د هغې مطلب دی چې لوډ شیډینګ کېږي هغه څه د پی ډي سي کوي څه زموږ خپل لوډ شیډینګ دی نو په دې وجه باندې لکه د عوامو ناسو د بجلۍ هغه رصد سیوا شوی دی او زموږ سټاف لکه کوشش دا کوي چې د دې عوامو ناسو دا خدمات وکړي په صحیح طریقه خو چونکې زموږ سره د سټاف کمی دی تقریبا 70-75% زموږ سره سټاف کمی دی نو د دې کمی د وجې نه زموږ په دې فیسکو کې په دې هفته کې څه شپږ اووه کسان زموږ شهیدان شو څه کسان زموږ په هغې کې ډیسیبل شو اکسیډنټونو د وجې د ټینشن د وجې د سټاف کمی د وجې نو په هغې سلسله کې زموږ د حکومت نه لکه یو دا دی چې موږ ته د سټاف کمی پوره کړي چې یاره زموږ د دې للمینانو او زموږ په دې سټاف باندې دا بوج کم شي یو ټینشن دی او د هغې سره سره دې نوی ګورنمنټ چې کله ټیسټ شوی دی او په هغه ټیسټ کې کسان پاس شوي دي په کروڑونو اربونو روپۍ خلکو پیمنټ کړی دی او ټیسټ کلیر شوی دی او میرټ لیسټ راغلی دی ځینې کې انټرویوګانې هم شوي دي خو دې نوی ګورنمنټ د شپږو میاشتو لپاره په هغې باندې یو بین ولګو نو زموږ دا مطالبه ده چې یو خو دا بین دې ختم کړي شي او د هغې سره سره چې زموږ دا سټاف پوره شي نو د هغې نه پس به م انشاءالله زموږ دا پوزیشن او زموږ دا سیسټم او د عوامو ناسو ته دا بجلي به هم بر وخت باندې مطلب دی چې دا چرګز اوس دا درته ووایي چې تاسو چې کوم سټرایک دی نو تاسو تورې پټۍ تړلې دي نو کار روکاو دی د خلکو کار زموږ 3 ورځې زموږ سوق دی او د هغې سره سره موږ احتجاج باندې یو چونکې موږ څه ایمرجنسي راځي نو هغه لکه د عوامو الناس او د دې عوامو د خلکو دپاره لکه موږ هغه ایمرجنسي کلیر کوو ادروایز زموږ احتجاج دی او په سوق یا د 3 ورځې موږ سوق منوو د شپږ کسان کوم ټسټونه چې شوي تاسو وایي د هغې نه بیا میټر شي او سټاف کمی دی بل دا میټر ریډران چې نشته دې د وجې نه هم په خلکو په هغې کې چې کلرکان دي میټر ریډران دي سویپران دي لاین سوپرډنټان دي مختلف کیټیګریز لکه سټاف دی. چیرمن صاحب پرون چې دی په دیر کې د ملکان ډویژن چې کوم کمشنر صاحب دی هغه د واپډا مثال هم د بجلیګر په یو متن کې ورکړو دا خلک ولې دومره د واپډا نه هغه د دوی ولې سهولیات چې دی هغه میسر نه دي اوس هم عوام چې دی ستاسو نه خفه دي عوام خو یو خو دا دی چې باچا زموږ خو لکه تقریبا 70-75% یا دې نه باو زموږ لکه د خلکو سره لکه تعلق دی خو چونکې په دې ملک کې د بجلۍ داسې یو نظام دی چې زموږ نن سبا که ته وګورې ډېرې پاور هاوس دي چې د هغې د اوبو باندې ځینې داسې دي چې په تیلو باندې چلیږي نو کوم چې د تیلو باندې چلیږي نو د هغې ته هغه پیمنټ نشته نو کله چې هغه کلیر شي او بل طرف ته د الله د طرفه دا هم یو دا دی چې کوم ډیمونه دي د هغې هغه لیول بالکل لو دغه ته تللی دی نو په دې وجه باندې په دې ملک کې د بجلۍ یو بحران دی او د هغې د وجې نه دا خلک زموږ نه خفه دی حالانکې موږ په دې کم سټاف کې زموږ سره 20-25% سټاف دی او په هغه 20-25% کې موږ د دې خلکو خدمت کوو تاسو مو وینئ 24 ګنټې زموږ سټاف زموږ خالي دوار اختر شو قدر زموږ په وړوکي اختر کې زموږ سټاف زموږ د دیر د بردان د درګۍ سټاف په شموزو په شادي عیدګاه کې د اختر منځونه زما سټاف کړي دي او د اختر شپه 3 ورځې زموږ سټاف اختر موږ نه دی لیدلی او داسې اندازه ده چې په دې را روان اخترو کې به هم زموږ دا پوزیشن وي نو دې باوجود که زموږ یو سړی خفه کېږي نو بس هغه خو نشو ویلی بلکل چې د واپډا د یونین چې دی نو 3 ورځې چې کم څوک دی په هغې کې د دوی چې دی مختلف مسلې مخې ته راغلي چې به یو کم ټسټونه شوي دي په هغې چې کم بین دی د هغې د سټاف کمي ده ورسره د کمشنر صاحب پرون د دیر خبره چې وه د واپډا کم مثال چې ورکړو نو په هغې هم د واپډا اهلکار چې دي د غم او د تشویش اظهار په دې کوي چې یاره موږ د ستونزې دي زموږ مسلې دي حل شي نو عوامو ته به موږ د هغې نه بعد چې دی لیک ورکوو